الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. درو خبرو تعوال خیال کرے. اولا دادا چه مسئلہ سا بیانو رکواری دیم علماء دا دغه مسئلے پا بارک سر لري. دریم بحث و تمحیص دلائل و رد و تحقیق دی او نصرت دا مذہب منصور دی تایید دا مذہب راجح. خړم بیا خبره چې څه مسله غواړي مسله دا بیانون غواړي چې د یو بل د چاردام یا د یو بل د غسل بقیه او بل د پاره استعمالول څنګه دي. نو دې کې دوله صورت جوړي سړی د سړی د پاره یو بل پسې یا معان خزه د پاره یو بل پسې یا معان به وضو کې او غسل کې چې ضرب ورکړي به خلاف الجنس کې که سړی د خزه د پاره خزه د سړی د پاره نو به پکې دو صورت جوړيږي فضل د وضو یا فضل د غسل د سړی د خزه د پاره یا د خزه د سړی د پاره. نو موافق الجنس اختلاف نشته په اتفاق د علماء کما عنوی که پتعاقب وی که وضو وی که غسل وی پیگه یعنی سړی مخی چاردامو کی بقیه و بچ سړی استعمال کی یا یو سړی غسلو کې د یو بونه بقیه او بل سړی استعمال کی دې کې اختلاف نشته. دارنګه خزا او د سکی دا غینه باقی به خزا کوي یا سړیو کې او دا غینه باقی سړی کوي او غسل کې خزا کوي دا غینه نو چې په تحید الجنس وی نو په طریقه د تعاقب او په طریقه د اجتماع دواړه صورتونه روان دي. که غسل کی وی کپاو دس کی وی خلاف الجنس کی جګړه ده. خلاف الجنس دیتا وی چې سړی چاردامو کی دوبونه خزه پاغی کولی شي کنه یا سړی د یو بونه غسل کی بقیه خزه کولی شي کنه یا بالعکس خزه مخکې چاردامو کی داغینه سړی چاردام کولی شي کنه یا خزه د یو بونه غسل کی داغی بقیه او بونه سړی غسل کولی شي کنه. نو متحد الجنس که په طریقه د تعاقبی او که په طریقه د اجتماعی په یو ځل دا جائز دی په اتفاق د امت سره. مختلف الجنس که په طریقه د اجتماعی نو جائزه کړی د ټولو فقهاو یعنی خزه خاوند دواړه د یو چاردام د یو بونه چاردام کوي یا خزه خاوند دواړه د یو ځای نه غسل کوي منځ کې خانه کې خي سړی هم ترالی خزه مراد نو معان کی اگر چې خلاف الجنس وی که په اودس کی وی که په غسل کی وی نو سلور صورتونه دا شو دې کې خلاف نشته. اختلاف صرف په درو صورتونو کې د خزه بقیه او بد چاردام د سړی د پاره څنګه ده کته په چاردام کې یو کو غسل پې کوي او د سړی بقیه او بد چاردام د خزه د پاره څنګه ده که خزه په چاردام کې کو غسل پې کوي. نو درو صورتونو نه من راغله په حدیث مبارکو کې او اختلاف پای کړي د خزه د دواړو صورتونو نه منع ده د سړي د پاره یعنی که خزه چاردامو کی سړی پاغي نشي کوله
که خزه غسلو کی پاغی سڑی نشی کول او د سڑی د یو صورت نمانا راغلی را چه بقیه د غسلی که بقیه د او دسی نو دا غی نشزه ندامانا که بقیه د غسل وی نو دا غی نشزه مانا را نو دری صورتو کی اختلاف تے باقی طول اتفاقا نواری دا خزی دوار او بسڑی دا پارا بندی دی که دا وضووی که دا غسل وی او دا سڑی یو ابو بندی دی چه آگا دا غسل دی پا محل دا نظام پیشو نو که سڑی غسل کری پلوخی که ابو پاتشی خزا پی مانا دا دارسن نا پی غسل کولیشی نا پی او دس او که دا او دس او بی پاتی ناغی نمانا ندر آغلی دا خزی دا پارا او دا خزی دا دوار صورتونو نمانا آغلی دا که بقیه دا وضووی که بقیه دا غسل وی سڑے پی نا او دس کولیشی نا پی غسل کولیشی دی مختلف صورتونو دا پدریو بابونو کے اشارہ کے پا اجتماع باندې باب دی چی دا جائز دی پا اتفاق پڑھنبی باب کے معنی ذکر کئی بے پرستی باب کے رخصت ذکر کئی چی جائز دی دی درو صورتونو کے معنی رکھا دا خز طهور لفظ راغل دی نو طهور او دس او غسل دوار دا شامل دی دا خز بقیه عبود او دسم او بقیه عبود غسل دا سڑی دا پارا معنی را او دا سڑی وضو ذکر دی چی دا سڑی دا چاردام عبو اگا جائز دی او دا غسل او بے دا خد دا پارا ممنوع دی نو درو صورتونو کے خلاف ہے دا فقہا باقی طول اتفاق دی دا بیان دا مذاہب شو دا خد دا دوار او ببگوری من دی سڑی لخا دا او دسم دا غسلم او دا سڑی دا خد دا پارا صرف دا غسل اگا او بمن دی بقیه او بخ اس حادثوں نے جواز معلومی گی دیکھا دا رخصت باب آخر کی کیا ہو یو نہ منع معلومی گی یو نہ اجتماعی شکل معلومی گی یو نہ جواز معلومی گی نو چاول بیان دا مسئلے مزدک و موضع دا خلاف نو شرح دا حدیث تا وکی دے بے تطبیق کو دا اقوال و ترجیح کو صورت در تا دا مسائل معلوم شو دا خز دوارا و بمنا دی سڑی لا او دا سڑی یو و بمنا دی دا خز که دا وضووی که دا غسل او دا سڑی صرف دا غسل اغامانا دی دا وضو اغامانا ندی دریوان امامان دا جائز بے ٹھول صورتو ابے با جواب دا منع نہ کئی حضرت امام احمد سے پظاہر دا دے حدیث عمل کئی احمد و اسحاق سے اوی دا خز طهور دا سڑی دا پارا مطلقاً منع دے که دا غسل وی که دا وضو وی او دا سڑی دا غسل آغا منع دی دا شز دا پارا نا دا وضو چنگا حادثو کرا دیکھا دا خز پاک کے لفظ دا طهور را آغلد نو طهور مطهر و بوتم یار سنگا چی او دا سڑی دا پارا آغلد او وضو را آغلد او غسل را آغلد فرم بے گورا باب فرق وضوء الرجل والمرأة من اناء واحد دا یولو خنا دوارا کولی شمعان جائز دا پہ اتفاق دا امت ما فرط ایمان کے اختلاف نشتا تعاقب کے اختلاف تھا اور پا خلاف الجنس کے اختلاف تھا تعاقب کے موافق الجنس فی لکا سڑی دا سڑی نا پس خز دا خز نا پس ایک اختلاف نشتا اور پا متعاقب چی خلاف الجنس یا ایک اختلاف سے حدثنا ابن ابی عمر قال اما اول حدیث معنی تک ہو رہے قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن بن دينار بن ابي الشعثاء ابي الشعثاء شاگرد ابن عباس فقيه تابعي نمي جابر بن زيد ابي الشعثاء ابن عباس لما تسوق مسألة الرعاية وإلى شهد ابو الشعثاء تفوصل هذا خپل شاگرد دمر اهتمام ابي الشعثاء جابر بن زيد ابي الشعثاء مشهور فقيه تابعي ابن عباس خصوصي شاگرد
عن ابن عباس قال حدثتني ميمونة وما تم خپل ترور ميمونة ویلې ميمونة د مور د خور ده د مور نوم دی ام الفضل او ميمونة خور قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحدا ما سيد الكائنات ته یو لوخینه وصل کو او لوخ کم کنه عربو او بکنه یو لوخ کی بابو مثلا رکوټ چاټه کی یا غټه کټوي نو هغه نه به وصل کو یو طرف ته سيد الكائنات بل طرف ته دیوه مینس کې ما چاټه پرتا او پلاس په وصل کو دا حسن معاشرت ته وره پښتانه په ډوډۍ مخدي سره نه خوري او سلام یو مولا تقریر کوي چې کور تلاش نو سلام اچوي نو یو پښتون وی دا اوسرانه دوسان جوړي په خود هم سلام اچوي نو پښتون قوم خزا د پردي د ایران خرګني لکه په پردي د ایران چې خرګنځي دغه شان شي زینې ته ګوري ډوډۍ خو بیا خو دا ولې د مولیانو نقصه خوشاله ځکه مولا سره ته د خزه حق معلوم اور سره ډوډۍ خوري او د ناستي خبره ترکي او دا جټ چې د خپل خزه ته داسې ګوري لکه د پردي د ایران خرا خیال کا على بجاءنا حديثنا سمو سيون وهو قول عامة الفقهاء طول فقهاء كرام فديدي الله باسا يغتسل الرجل ورمات من اناء واحد تسړیو غسل د یو لوخي نه کوي خزو سړی ما فرتوي په معن کې اختلاف نشته په تعقب کې اختلاف ده وفي الباب عن علي وعائشة وانس بن عنه وزبية ومسلمة بن عمر وابو شعثان اسمه جابر بن زيد ابو شعثان دي جابر بن زيد باب في وضوء الرجل والمرأة من اناء واحد عرفنا شو باب كراهية فضل طهور المرأة دا شذ طهور بقية فضل بقية توي چې پلوخ کې وب پاتې شي د شذنا کدا او دسی کدا غسل ادا سړی د پاره مکروه کړي د سید الکائنات جناب محمود مغنا قال سلام کینو سفیان او سليمان تیمین ابي حاتم الرجل من بني غفار یو سړی د بني غفار دی دا صحابي ته اشاره کوي خو نوم ذکر نه کو خو جهالت د صحابي مزر نه ده او رستو به روایت کې نوم ذکر ده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة دا خزي دا طهور نمانا نو طهور دوارو بوتا ويخا او فضل دیتو وی چاقا فارغ شوی معنی پاتی تی پلوخی کے او فی الباب عبداللہ من تاسو زمون وطن کی خوب دیر دی نو تاسو اللہ شہباد علا خود دا چی سوک دیرو ببایی کنا طالب ناس دیو دا نو زو افسوس کم زو امتر اللہ شہ علا خود دی بنو طرف تا او کلاچه طرف تا دیر اسم الخان تا تلگنگ تا او بنیستا نو شکر با او باسی نو با او بدیلوی نعمت تے نو چی پا دیر احتیاطی توی آوے چی ٹوٹے کلو کے چی او دس چی مفت او با چوے نو بندوے کلو مو پریده دا پا اسراف کی رازی او بده ٹوٹے نم دمر رالے نارے نارے چې څومره باندې چار دام کیږي د خيارتیا د سړی دا چې په چار دام کې لګي او به استعمال کی او چې څوک ډیر استعمالي د حماقت علامه ان فضلته وفي الباب من عبد الله بن سرجس قال ابو سعد وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة بعض الفقهاء مکروه ګڼل دي او دست سړی په طهور د خزه وهو قول احمد و اسحاق کرها فضل طهورها او د شذ طهور مکروه ده او دی مکروه ته ممنوع وای دا کراهت اصطلاحي نه ده معنا کړی ولم يریا بفضل سورها باسن که جټه د خپل پاتې شنو خیر ده یو لوخ نو بس کی کنه او پاتې شي خیر ده خو طهور بیان کړي خدا چې د حدیث کې یو لفظ د سور مراغله
بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود بن شعبة عن عاصم قال سمعت ابا حاتم يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري دا رجل من بني غفار چې په دې روایت کې مجهول دلته نوم ذکر کړ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى يتوضا رجل بفضل طهور المرأة ففضل د طهور د شذبه سړی او د سنکه او قال بسورها چې طهور لفظ ویل د کسور دراوی شک ده او دې بلکې به یقینا وي چې طهور ویل سور نه یاد کړ حالا بصحه حدیث حسن ابو حاتم اسمه سوات بن عاصم وقال محمد بن بشار دغه دوه استادان نه روایت ذکر کړو یو د محمد بن بشار نه بل د محمود بن غیلان نه محمود بن غیلان د لفظ په شک ذکر کړ او محمد بن بشار یو لفظ ذکر کړل په حدیثي رسول الله صلی الله علیه وسلم توضا رجل بفضل طهور المرأة ولم يشك فيه محمد بن بشار محمد بن بشار په شک نه ذکر کړي باب الرخصة في ذلك باب دې په بیان د اجازت په دې صورتونو کې انسان ته وځو قال سلام الله علیه وسلم بن حرب بن کلمتان ابن عباس قال اختصر بعض دا ګوره معنی د تعاقب ده یعنی معنی کې څه اختلاف نشته او تعاقب صورت من تخیل چراغله ده یو بیبي همدا میمونه ده دی غسل کړو فی جفنتن پکاسه کې کاسه کې ناس کنه مدادل تفی په معنا ده من سره ده حروف جاره ده یو بل پځه استعماليږي نو اختصر بعض ازواج النبي صلی الله علیه وسلم فی جفنتن یعنی من جفنتن کاسه کې سکینی نه خدا کاسه نه یو په سر په لاس راوښته نو فی جفنتن من جفنتن فاراد رسول الله صلی الله علیه وسلم يتوضا منه سید الکائنات چار دام کو بخاط یا رسول الله دی بی ضرب یا قربان انی كنت جنبا زه جنب ما د دین غسل کړل فقال ان الماء لا يجنب او بن پلیتیږي یا سړی جنب کینا یا ان الماء لا يجنب چې مجرد کې نو د کارونه د باب نه دی او چې مزید کې د افعال د باب نه دی نو لا يجنب لا يجنب هذا بيسا هذا حديث حسن سيوم وقول سفيان الثوري سفيان الثوري نقل كني امام ابو حنيفه امر ذكر الدوار مسلك بعام مسائل كيو وقول ومالك والشافعي رحمهم الله دا حديث تیر شو سا حدیثنا جواز معلوم شو معن خو جائز ده کې خو اختلاف نشته او تعاقب هم ته معلوم شو په دې رستي باب کې په طریقه د تعاقب مراغه بیبي مخ کې غسل کړي او سید الکائنات داغین رستو او دست کړي نو د رخصت باب رستو کې خو او ترجیح دې لمر کړه چې امام احمد سے قول په دې باب کې ضعیف ده ذکر رخصت راغله اوس موږ سره دوه قسمه حدیث یو نه خو جواز معلوم شو لکه د میمونی حدیث باب الرخصت کیږي او یو نه منه معلومیږي دا ډومبه باب دا ابو الحكم بن عمرو الغفاري حدیث چې حضور منع کړی دا نو یو نه منه معلومیږي بل نه جواز معلومیږي نو دوه حدیثینو کې تعارض راغی نو امام احمد خدای ته وکتل وساق بن راوی او بعض ظاهریو چې منع او جواز کې تعارض راشي او تاریخ دی معلوم نو ترجیح به منع لور کې ځکه منع کې احتیاط ته دفع د مضرت مقدمه ده په جلب د مصلحت او تخلیه عن الرذائل مقدمه ده په تحلیه د فضائل او چې په منع عملو کې نو احتیاط او تقوا دا وی وعام فقهاء کرام حضرت امام ابو حنیفه سفیان الثوری امام مالک او شافعی او نور فقهاء د ملت وای چې دا ټول صورتونه جائز دي او سوال دا چې دا حدیث سمانه چې راغلی دی منه سره بس چل کو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا نه نه یو سلور پنځه جواب وکړي اب د شوکانی دی نین الاوتار کی شوکانی غیر مقلد دی دلتا دی جمهور امت سره دی
چې احادیث د جواز اصح سندن دي په نسبت د احادیث د منع، نو ترجیح صحیح حدیث لشو په نسبت د کمزور حدیث. دا د منع حدیث د ضعف نه خالی نه دي، او حدیث د جواز صحیح دي یقینا، نو ترجیح احادیث د جواز لشو د وجه د صحت نه احادیث د منع نه د ضعف د وجه نه. دیم جواب د صنعانی دی، دام غیر مقلد یمن عالم نه. سبل السلام کی مونږ سبل السلام ویلې دی الته عربو کې الته ویل کېږي، مشکات څوک نه پیژني او سبل السلام وایي. سبل السلام شرح د بلوغ المرام، بلوغ المرام حافظ ابن حجر لیکلی دی، احادیث د احکام دی، او پاغیس درې جلد کتاب د سبل السلام شرح د علامه صنعانی 1186 هجری کی وفات. او ای حدیث د منع منسوخ تی په حدیث د جواز سره، ځکه حدیث د میمونی د اخیری عمر کې راغلی د سید الکائنات، او دا پس فتح د مکینه د واقعات، او حدیث د منع مخکې دی. او ای حدیث د منع منسوخ تی په حدیث د جواز، نو ترجیح مذهب د عام فقهاء لشوا. دریم جواب د علامه خطابی دی، هغه په ابو داود شرح لیکلی د شافعی عالم دی او په خوانه ټولو نه مخکې. او منع احادیث محمول دی په متقاطر اوبو، او جواز په بقیه اوبو دی. یعنی دو قسم اوبو دی، یو دا چې لوخي کې اوبو وي او ته چارانامو کې لوخي کې چې پاتې شي دغه ته فضل او بقیه وي، او یو متقاطر اوبو د اندامونو نه چې کوم دی کې منع ده نو مراد ته متقاطر اوبو دی، او چې کوم دی کې جواز دی نو مراد ته بقیه اوبو دی په لوخي کې. دا څوک وایي؟ علامه خطابی. خدا صحیح نه ده، ځکه فضل ذکر دی، او متقاطر اوبو کې د سړیو د خپل څه فرق دی، خو مستعمل اوبو دی. هغه عام فقهاء طاهر وایي خو مطهر نه وایي. نو دلته فضل او بقیه په لوخ کې مراد دی، نه متقاطر اوبو د اندامونو نه. نو د خطابی توجیه ضعیفه ده. سلورم توجیه د مولانا شبیر احمد عثمانی ده د مسلم په شرح کې فتح الملهم کې. نو حدیث تنهی محمول لی پا کراحت تنزیحی، او جواز محمول لی پا جواز، نو خلاف اولاده د شذ او بخلاف اولاد اجتناب ته خره، او د سړی هغه بلا شک او بی شبهه دي، نو مکروه تنزیهی دي. یو پنځم جواب د بعض علماء ده چې مراد د دې شذ نه حیض او جنابه قضا مراد ده. حیض چې کوم بونه غسل کی د حیض د پاره، او جنابه قضا چې غسل کی د لوخ نه جنابت د پاره، دغه بقیت مراد دی، نه د یو پاکه خزه. خدام صحیح نه ده، ځکه د میمونی بی بی واقعه د جنب سره تعلق لري. ځکه میمونی سوې د جنب او حضور د هغې نه غسل کړی دی، او دوین الماء لا یجنبو، او په جنوب نه دی. شپږم جواب د ما د علماء نه نقل دی چې مراد د دې ښځې نه پردی ښځه ده، نو منع په پردی ښځه محموله ده، او جواز په خپل ښځه محمول دی یا په محرمه. ستا خور وي یا د ښځې هغې غسل او دس کړي خیر دی، او د پردی نه منع راغلی ده. لکه پردی ښځې په یو اوبو غسل کړي، یا پردی ښځې د اوبو نه چاردام کړي، هغه به ته نه استعمالی. لکه د سور مسله، جوټه د پردی ښځې سړي له مکروه ده، او خصوصا ملا بهادر له، ځکه کیدی شي چې د هغې شونډې سرې وي او د خولې په لوښي باندې اثر پاتې شي، یا خوشبویي لګولي په لاسونو او ته پې غایبانه عاشق شي.
چې خپل شزه دی خو شک ته ضرورت نشته استاد قضا راځه یو مولا داسې عاشق شو یو حضرت تانوی لیکلی دا یو نفث الیمن کې قصه ده نفث الیمن کې قصه ده یو سړی یو شعر وی لقد ذهب الحمار بأم عمرو فما رجعت ولا رجع الحمار وی یو خرچ دی ام عمرو بوتله د بادام ګل مور نو خر واپس شو نه قضا واپس شو نو دې سړی جړل ام عمر پسې نو چا ورته وی دا څه شي یو سړی شعر وی ام عمر یادوله نو ما وی چې دا یادې خو ضرور بخوري خزای نو ما خو لیدل نه خو زه په عاشق شم نو ما خیالات به لقد ذهب نو ځان کدن محکم دا شعر وی لقد ذهب الحمار بأم عمرو فما رجعت ولا رجع الحمار دی وجه د پردو خوځو د ملاقات او دغه نه بدان ساته کله به در باندې خیال داسې غالب شي چې به زړه نه نوځي مې په ګمړې سرش او حضرت تانوی صاحب لیکي یو مولا د یو خزه پاندې لیدلې و مخیم نو لیدلې هغه پاندې یاد و نه هغه د خیال نه وته تر ځان کده نه پوره چې دا فلان کې خزه پاندې سمرح کړو تک سپینه لکه د چاندې پښه د کوشش کو چې د خیال مې د زړه نوځي خدا نه وته د دې وجه شریعت دې صح حکم کړ او تاسو یو بل عربي کتاب د ځان لواله المستطرف فی کل فن مستظرف یو سړی راغی ناس ته کور مخه ته نو یو شزراله نو منجاب د یو حمام نمو دا حمام تپوسه وکړه و این الطریق الى حمام منجابی منجاب وحوصل حمام تزم لاره کمالا نو د چې ورته وکتل مولا بادر هم د خپل کور کوسې ته اشاره و دا دروازه باندې چې دنه وځي کنه نو چې داسې لاړه شنو چې داسې لاړه شنو حالت به نه خد ساده قدم مسلمانه چې دنه ورته د دروازه بند کړه اخذ چې مخکې شو دی ورپسې ورغی ورور لار کوم دا ودا بس وکي نه پکلا دا کار کو اخذ ډیر خيار خدای پاک دې وین ما ته به پرځا ویلی ورور دا خدمره لوی خبره نه بالکل چې سوي راکاو او چې کوونو خلک مخکې سمې او خوري صفراکو کې صفشالیو کې نو بیا وکړو لاشه سراوړه سمې وراوړه دا سړی دوکش دې زل دا یقین نه چې دې خځه خو ځړه ده کنه دا سید بار کیو نو چې دې لا دې مې ویلا بازار تلار ورې لرک یا لواله د بنو لواله چې بارې لرک چې دې داسې لار خزر وته چې راغی نو وروړه یا مې وروړه چې ګوري خزه نشته نو بس به لیوانې شو نو دا شعر به وي یا رب قائلة یوما وقد تعبت این الطریق الى حمام منجابی کاش هغه خزه چې لاره تر وکشو او مانه استړی شو او مانه تاسو کو چې د منجاب حمام تکم لاره ده کاش هغه خزه خو به وینم نو دغه باندې بندغه به زوتو ځان کندنه پور نو خود ګور ډیر مکر دی او شیطان هغه په سړي غالب کی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو یا رب قائلة یوما قد تعبت این الطریق الى حمام منجابی نو ګور دا خزي پر دې خزي جټاونس کې ډیر داسې امامان ما لیدلې دي چې د خپل شزه پرتګو جامې په طالبانو وینځي یا مردار کاغه واغسو انځاله پکيو کا نو غایبانه او پخپلو خدمانه پر دې سره عاشق داسې امامان شته جاهلان نسواریان په طالبانو چې جماعت کې دی رہی د خپل شزه جامې پیوینځي او بعض خلک مولود شریف کې د خجل پټه او د غروړي هغه د دروازې ته جوړي دا عیان لري مستعمله جامه د خزه عورت ته ابا بارته نه واسه
نه بلو پټه دا غي په دغه باندې او که چرته لاړه یو مجلس ته چا جوړ کړی ورته یو سیدا برخ له پټ مستعمل جامع د خزي عورت یو خو لا غشتینی کنه بازار کې او چې وې غوندي اخبار ته بناو واسه نه به طالبانو وینځه او څنګه چې امامان شو دا کارم شورونه نو باز علماء وي دا حضور مبارک چې منع کړی د وسوره ها قرینه د دې چې دا پردې خزه یاد کړی دا د پردې خزه بقیه د غسل بقیه د اودس دا منع ده لکه جوټه چې منع ده ځکه ستاسو کې بس سودا راشي او غایبانه م په عاشق شي قسم دې دا واقعات شي وي او لولو خلقو ته شي وي او د دې وجه نه نظر صح منع ده نظر ته سهم من سهام ابلیس وی او نظر قتل ته زنا ویل د حضور پاک وزنا النظر العين وزنا العين النظر او بخاری کې لراشي یو حضرت نبی صاحب رحمت الله علیه لیکي یو ځل کې پیر دی او مریدان دی ورسره د لبنان په لار تل حج مبارک لبنان کې عیسایان دی او زه تلم لبنان ته او خپل ملک دی دا سیوان دی پکې او میوي نو یو جینه ولیدل عیسایان دی پیر بس عاشق شو په اموردان ورته سیب جو حج لوي زنه شمته جړلې ورته بس هغه رانا زمانه زنه نوته ده زنه شمته تاسو کو چې دا جینه د چالور د بیا سړی پیدا کړی بیا هغه ته وستا په لور عاشق شم دا معنا راکا ویزه به در کوم خود دو شرط دی یو دا چې عیسائی بشه دویم دا چې موږ د خنزیران ساتل کو دا براله سره وی ډیر اخه نو عیسائی شو او خنزیران به سره د یو کتو په بدل کې دا نتیجه راوته خزه څه شي دی مردار چې دې تصور دا کې دا څه شي دا خزه ټوله خزه دا نامونه ټوله خزه لاندې یو شان دي سره مخ کې فرق نو په مختم رضان وجنه او د خدای حکم ته نو ګور هغه مریدان حج لاړالته خدای ته ظاهر کوله جړای کوله دغه کو چې خدای ته هدایت وکړي واپس په پاغلا راز ګوري هغه پیر سي خنزيران او سره بیا ورته جړل خدای ته هدایت وکړي بس وی توبه او خر لورغه زستالور پرېدم ز مسلمانې او ورته ما تعالی لور درکړه د مسلمان شدا بتا سره زی نو چې مسلمان خدای حکم یې مونږ خدای ولا خزم مر کړو اسلام امر نو نظر چې دی دا یو غشه دی ګوره دا بنوي چې دا به ما دوکنه کې کوله کله به ځل کې نه نوځي به بوزینا تورا پورا خدا وای لیلا مو ګډ بناوا ګډي چې له به سره او مجنون په عاشق شو مجنون دا د ریاض طرف ته تیر شوی دی او تابعین دی بن ابن عمر لیدل دی مجنون نو کتاب الغانم کو کته دوی جلد کیو کتاب دی نو دویم جلد نیمه ایسا د لیلا او د مجنون په بیان لګیدل ګډ بنا خدا تورا بورا ګډ بنا خدا سي خدای په عاشق شوی دی په ټوله دنیا کې مشهور دي کنه دا د نظر نتیجه نو حضور بعض علماء وایي چې دا چې من راغله د اجنبیین ده او چې جواز راغله د پخپل کې ده دا خپل توجیه ده او ما توجیه ده شان ورشا سره شان ورشا سره وایي دا منع دا د دفع د توهم د پاره د وسوسو د پاره او جواز په اصل باندې محمول له د خود طبيعت کې صفای کما ده په نسبت د سړی نو د خزه دواړه او بمنه دي سړی لره دا او د صوبم بقیه او د غسلم او د سړی په طبيعت کې صفای زیاته ده نو د چاردام او بین دي معنا او د غسله معنا دي ځکه چې خزه چاردام کوي تانی لیدل تبه چې ګندلاسي دا وبو کې احساس کې نه پروت نو ځکه کې به وسوسه او هام راځي خود خدای طبيعت دغه داسې پیدا کړی دی چې تربيت د اولاد د پاره پیدا کړی د ماشوم برستن کې په سړی سم دی صابوي کې د میتیال او خدا ور سره ملاست ماشوم پغې کې او دسماتي هغه په لاس پاکي پوزه بیگی په لاس پاکي
به په لاس ډوډۍ خوري سړی ګوتې وروړي قسم دې که سړی د ماشوم کو نه لګوتې وروړي خود په دې ظاهري ډول باندې دوکه نشي ظاهري شکل خولي فدن خیر نه دي ځکه حیث پر راضی کنه میاش او سلوختی راضی نفاس کنه طبیعت کې خدای پاکي کوم مقرره کړی دا چې دا د ماشوم تربیت وکي کله دې طبیعت د سړي په شان نظافت پسند وي به د ماشوم خدمت نشو کوله نه به ور سره تولې کې ملاستوا نه به دا او د قسم دې ماشوم ورته پغې کې او د سماتیو کې او دا چیس کې او د سمات ورته کې دا ډوډۍ پيولا زریشتیا هم کې درو او دا واقعا ده کنه دا حقیقت ده نو شاه ماشا سے وای رحمت الله علیه و متوجه چې د خوځو په طبیعت کې صفای کماله نو د خوځو دواړه او بمنه دي سړی لره او د سړی په طبیعت کې صفای زیاته ده نو چارادام هغه کې وسوسه ناراضي دومره ځکه چارادام خلق په ناس تکای او د غسل خلق څوکي او علاړه کوي نو شریعت باب د وسوسې بند کړی د وهامو نو د شری د غسل بقیه خزل منع کړه او د خزل باندې منع کړه ځکه د خزل جانب کې وهم زیاتو او د سړی په جانب کې وهم کم قسم دې سړی ساده جامع اوندي ودونو خادره خدای صاحب ستر دی او خزل برنګینه جامع وا اوندي خدای نه خرابه دنه هیزي او حزبوی کې اسخا او نفاس نو خدا خود په طبیعت کې صفای کومه ده په نسبت د سړی د دیو جن شریعت د خزه دواړه وب منع کړی دي سړی لرا او د سړی یو جانب منع کړی وخت پوره شو نو دا وو توجیهات یاد لره وصلی الله